السلام علیکم. نن د پاکستان تاریخ کې ډېر یو اهم ورځ وه، ځکه چې د ملیټري کوډ کې د 9 مئی کم کسان وو، نو د هغې کې 25 کسانو له د 2 کالو نه واله د 10 کالو د قید بامشقت سزا ورکړه او بیا په میډیا باندې ډېر هایپ ورله ورکو او ډېر ایڈورټایز کړه. محترم ډي جی ایس پی آر سے ویلو چې دا پر ریاست حمله وه، نو ځکه مو دا دوی له سزا ورکړه چې آینده داسې څوک نه کوي. خو د یو د زموږ د فوج موقف دی او یو د تحریک انصاف موقف دی او یو د آزادو قانون پسندو خلکو موقف دی. تحریک انصاف وی اسټابلیشمنټ خو چې دا پر ریاست حمله وه. تحریک انصاف وی چې دای تحریک انصاف ته عمران خان وی ټریپ جوړ کړو، ځکه چې هغوی ګیرول او دا د لندن پلان حصه وه. جنرال باجوا چې کم د فیض حمید او د نواز شریف دی سره ډیل کړو او پای کې قاضي صاحب سہولتکارو هغه به سپریم کورټ ولکه ورکوله. نو دا دوه مواقف دي. خو خبره دا ده چې په 9 مئی کې نورم ډیر خلک ذمہوارو، نو چې کم کسانو پریس کانفرنس وکړو کو چېرې دا پر ریاست دومره خراب حمله وه، نو صرف د هغې نورو سزاګانې په هغې یو پریس کانفرنس باندې ختمې شوې. دا ډیر اهم سوال دی، هغې خلکو ته ولې سزا میلاو نه شوه چې یو پریس کانفرنس وکړو؟ داسې خو ریاست باندې کلبوشن هم حمله کړې وه، نو هغه به هم کو پریس کانفرنس وکړي د هغه سزا به ختمه شي. دا ډیر اهم سوال دی. بیا پکې چل دا دی چې په هغې ورځ باندې زموږ سیکیورټي فورسز چېرته و، پولیس چېرته وه، لوکل انتظامیه چېرته وه او ایجنسیانې چېرته وي. اوس چې په دې 24 نومبر باندې کم احتجاج درنه اعلان یې کړی، نو په سونو کنټینرې لګېدلې وي، د سند نه، د پنجاب نه، د کشمیر نه، د ګلګت نه پولیس راغوښتي وو، رینجرز یې تعینات کړي، اف سی تعینات کړی وه او فوج د آرټیکل 245 لاندې د اسلام آباد حفاظت له راوستی وو. نو په هغې ورځ دا شیزونه ولې نه وو؟ بیا جنرال لودي ریټایرډ چې دی هغه خپله کور کمانډر پاتې شوي، هغوی چې د کور کمانډر هاوس باندې 70 کسان ډیوټي کوي، کم از کم 70، نو خلک دومره په اسانه د کور کمانډر هاوس ته ورننوتو، دا ډېره عجیبه ده. بل دا ده چې ته چېرته کینټ ایریا ته ورځې، د سروینګ میجر کور ته ورځې، نو 10 چیک پوسټو باندې به چیکینګ کوي، او کور کمانډر خو ډېر لوی بلای، د هغه کور ته دومره خلک ورتله او هېڅوک په لار کې نه وو. درېیمه خبره دا ده چې اعتزاز احسن وی چې د لاهور دی، د دې هر څه نه خبر دی، او وی چې دا کم ځای نه احتجاج شروع شو د زمان پارک نه، او دا چې کور کمانډر ځای ته تلو، نو دې منځ کې 600 کیلومیټر فاصله ده. نو دا دومره خلک چې روان وو، نو په دغه وخت کې سپیشل برانچ چېرته وو، آی بي واله چېرته وه، ایم آی واله چېرته وو، آی ایس آی واله چېرته وو، بیا ورپسې پولیس دی، بیا ملیټري پولیس دی، بیا رینجرز دی، بیا اف سی دا، بیا فوج دی. هیڅوک د دوی په لار کې نو، او دوی لاړو په دغه تنصیباتو باندې حمله وکړه. درېیمه عمران خان دی وی بار بار وی په چا کې چې غلا نه نو هغوی وی دا میدان ته راشئ، نو هغوی بار بار دا وی چې د دغه تنصیباتو مخې ته چې کوم فوټیج لګېدلي هر وړی میډیا ته پیش کړي، او عمران خان بار بار دا ډیمانډ کوي چې یو آزاد جوډیشل کمیشن دی جوړ شي او د دې تحقیقات دی وشي. خو د هغې نه هم حکومت او اسټابلیشمنټ انکاري دی. نو دغه صورتحال دی چې دا کم کسانو له سزا ورکړي، دې ته ټول خلک په سیاسي نظر ګوري. درېیمه خبره دا ده چې د ملیټري کوډ کې د سیویلین په سزاګانو باندې یا په ټرایل باندې امنیسټي انټرنیشنل اواز چوت کړی چې دا غیر قانوني ده، یو ان کړی دی، هیومن رایټس تنظیمونه کوي چې دا غیر قانوني دی. خو دا دوی چې اول دا 26 ترمیم کو، نو هغه په دې وجه کو چې ممبران یې اغوا کړه نامعلومه خلکو، او بیا یې دباو باندې 26 ترمیم په یو جعلي طریقې سره پاس کو. نو د دې ورځې دپاره و، ځکه چې کوچري جسټس منصور علي شاه غونته خلکو چې آیین او قانون مطابق فیصلې کولې، نو دا خو غیر قانوني ده. د دنیا په یو قانون کې د سیویلین په ملیټري کوډ کې سزاګانې نشته او ټرایل نشته.
دویمه خبره دا ده چې دغه د 5 نمبر جسټس امین الدین خان راوستو د دې ورځې دپاره چې دوی به هر هغه کار کوي چې د عوامو حقوق پکې ختم شي، انساني حقوق محدود شي، فریډم اف سپیچ ختم شي. نو جسټس امین الدین غونته یو داسې کسې کېنولې چې د هغه نه لاس شته، نه خپې شته، نه دماغ شته، نه سترګې شته، نه غوږونه شته، ځکه چې دا څومره بې انصافیانې کېږي دا د سپریم کورټ په خاموشۍ په وجه کېږي او د پاکستان کې د سیویلین رایټس ورځ ته ورځه کمیږي. نو هر قانون پسند، جمهوریت پسند، آئین پسند، انسانیت دوست سړی د دې مخالفت کوي. چا چې جرم کړی دی سختترین سزا ولا پکار ده، خو دې کې سیاسي بنیادونو باندې چې یو پارټي ټارګټ کیږي او هغې له د ریاست قومي مفاد ویلی شي نو بیا دې نه شکوک و شبهات شي. د خدای دپاره دې ملک نه دوزخ مه جوړوئ. دا زموږ ټولو محب وطن او خوږ ملک دی، د ادارو خلک عزت کوي، خو دا کم حالات چې روان دي دا سزاګانې به 10 کاله ختم شي، خو دا نفرت چې کم د عوامو کې را روان دی دا به ډېر لوی نقصان د ریاست بنیادونو ته وکړي. بنګلادیش په یو ورځ کې نو جوړ شوی، د هغې بنیاد 10 کاله مخکې ایښودی شوی چې مونږ د هغوی له حقوق نه ورکول، د هغوی الیکشن ګټلی او هغوی له مو اقتدار نه ورکو، په هغوی مو د غدارۍ اف آی آر یې کړی وي، بیا مو هلته فوجي اپریشن وکړو، د هغې دومره نقصان وشو چې مونږ نیم ملک 2 ټوټې شو. نو آلریډي مونږ نقصان کړی دی، د تاریخ نه سبق حاصل کې نور داسې غلطیانې مه کوئ چې صرف د غلو سرپرستی کیږي. 40 سال مونږ ته د میډیا ته دغه اسټیبلیشمنټ به فایلونه ورکول چې دا ټول غله دي، ډاکوان دي، لوټ مارې کړی او هغې بیا د 8 فروری چې د عوامو مینډیټ توهین وشو په هغې ډاکه واچولې شوه، دغه غلې مستلط کړه. نو د عوامو د ادارې په منځ کې ډېر فاصلې راغلي. څوک به داسې وکړي چې د خپل ادارو د دفاعي ادارو د پروډکټ بایکاټ به وکړي. دا ولې خلک مجبور شو؟ د هغوی اقدامات دي چې د عوامو پکې حقوق غصب دي او د غلو ته پکې باچایي ده. ستاسو څه خیال دی؟ د 9 مۍ د واقعاتو د 3 واړو سایډ موقف درته ما پیش کو، کیدای شي تاسو ورسره اتفاقي یا مو ورته اختلافي، خو کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.